او بس دغه لاسونه یې ښه ولاندې ټول سبحان الله دغه 50 من یا 50 ټن الوا په یو ورځ کې پخ شوی د پاکستان نعره رسالت یا رسول الله ګوره شرک پکې مو وکړي ما ته د مخکې ورځ کې د پنجاب یو ملګري ووي دلته زموږ علاقه کې بریلیان دي یو ملا سره خبره کړې ده په 2.5 لکه روپۍ باندې او سینما والا ورکړي سینما فلمونو والا وی د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې یو فلم وګوره بل ورسره پرې وګوره مور داسې بچی نه دی راوړی مور دا خبره غوږ کولو کوي ښه په هوش او حواس کې ویمه او دا چیلنج ورکومه هر بدعتي ته هر صوفي قبر پرست ته مور داسې بچی نه دی راوړی چې په دې عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته نیم دلیل د پیغمبر نه وښیي نیم دلیل یا د صحابه کرامو نه او یا د دې څلورو امامانو نه او یا د دې مشهورو محدثینو نه ودې ښیي تیاریانې جوړې دي او محفلونه روان دي محفل میلاد او مولیان بوک شوي دي د هغې دپاره او کم ناتخوانان چې راځي نه د هغوی په پیسو به یې راولي په پیسو که قیمتي سړی راولي چې غریبۍ ټیټ راکاږي د هغه پیسې ډېرې دي چې منځنۍ راولي د هغه پیسې بیا لږې دي او کاسیا خو دې خو راولي یو پیسې لږې دي بیا خو دا ده چې پیسې به په دغه هم لګې او په مولا به هم لګې که ته اوس داسې مولا راوسته غواړې چې هغه جذباتي که نه د هر مولا خو ټول مولیان خو یو شان کار نه وي که نه یو نه پکې په جذباتو شي بل اوس 1 ربیع الاول اولنۍ ورځ و د ربیع الاول ما یو پوسټ ولیدو په هغې کې د 12 ورځو پروګرامونو ترتیب جوړ شوی دی یو مولا ته خو یې پېژنې 12 ورځې یو ورځ به دی په پلاني ځای کې غریبۍ راکاږي بله ورځ به پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې بله پلاني ځای کې پلاني ځای او بس دغه لاسونه یې ښه دی ولاندې ټول سبحان الله ماشاء الله تبارک الله نعره رسالت یا رسول الله ګوره شرک پکې مو وکړي چې چلی لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي ده نو ظالمه خوشحالي ته کې اول خو د خوشحالي ته داسې اختر په شریعت کې نشته کوم چې تا جوړ کړی ځکه چې کله چې دا تپوس وکړي ډېر غوسه کېږي چې ستاسو د اختر د مونځ څه ټیم کېږي نو څه شوي ته موږ پورې خاندي نو چې اختر ورته وایي عید میلاد النبي ورته وایي نو بیا خو د اختر دپاره څه وي مونځ وي نو ستاسو د مونځ وایي څه ټیم کېږي اول خو د خوشحالي ستا نشتي په دې ورځ د اختر مناوهل خو بیا که دې ثابت هم کړو نو ظالمه بالفرض تا سره ومنو نو بیا اختر داسې اختر بیا په دې طریقې چې ته پکې سندرې وایه باقاعده سندرې پکې لګولي ګډېږي ډول ډبلي پکې راوړي او لګیایي او شکل به یې داسې کوم چې نایسي هغه ناتونه ماتونه چې وایي ګیر او برید به صفا خریلی وي چې غټې غونته کې سڼې به وي او هغه به لګیایي دا د پیغمبر سره به ستا محبت دا دی چې د خپل شکل ته وګوره دومره خو نشي کولی چې شکل د پیغمبر په طریقه کې خو دې ورځې له زور وکړه په دې کې کار وځي په دې ورځ چې څومره پیسې دوی ګټي که نه تپوس یې مه کوه بوک دي د اوس نه بوک دي ته اوس رابطې وکړې د بدعتیانو مولیانو سره او د دې حلواخورو سره او د دې ناتونو والا سره اوس نه به تاته وایي موږ ټیم نشته چې سبا نه بل سبا دی ته اوس کسان بوک کړې هکه چې ته داسې واړه ماړه غونته کې به ګورې هغه به ته میلاو شي خو غټ مولیان ټول څه دي بوک شوي دي ما ته د مخکې ورځو کې د پنجاب یو ملګري ووي دلته زموږ علاقه کې بریلیان دي یو ملا سره خبره کړې ده په 2.5 لکه روپۍ باندې په 2.5 لکه روپۍ باندې صرف یو ګنټه بیان به ورته کوي ولې یو ګنټه دې پوره ورځ ولې نه تېرې په نورو ځایونو کې هم ټیم ورکړی لیوني دي چې ستا دپاره دا تجارت بند دی چرس پکې دومره سکې کېږي زموږ په ملک کې چې په دې ورځ څومره چرس کې کېږي دومره بله ورځ نه د چرسیانو ځان له مزې دي او ما یو پیر لیدلی و د بوډې باقاعده لګولی و وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش په خوشحالي کې دلته بنګ تقسیمیږي بنګیان ورته ټول پراته
او سینما والا ورکړي سینما فلمونو والا وی د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې یو فلم وګوره بل ورسره پرې وګوره هسې ټوغه جوړه کړې دی دین والله العظیم چې دین نه ټوغه جوړه کړې یو فلم په پیسو وګوره بل پرې وګوره لوبو والا لوبې چې کې کلبونه غونډه کې چې هغوی بورډ لګولی وي د پیغمبر د پیدایش په خوشحالۍ کې لوبې چې دی نن فري نیم ټکټ راکړه او نیم په منګه مذاق یې جوړ کړی دی دین نه تجارت دی ټول په اصل کې څه دی ټول تجارت د هلکانو د جنکو په کوم کار وځي که یو بل ته څه نمبر ورکول غواړي یو بل سره میلاوېده غواړي د هغوی په کوم کار وځي او ځکه د دوی د شکلونو ته وګوره د یو په شکل کې به تا ته نور او سیر ښکاره نه شي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتي دی او دا د هغه تابعدار دی د یو په شکل کې به ته هم دا ښکاره نه شي هر یو ته چې ګورې نو د نور نه او د رڼا نه څه دی صفا دی بلکل نو تپوس خو دې ده وکړه و ده په کوم شریعت کې راغلي دا سندرې چې تاسو وایئ دا ډول ډبري چې تاسو راوړي دا ښځې چې پکې ګډېږي دا ښځې چې په دې حال کې راغلي دي پردې نه ده کړې دا رسې چې خوشحالي ده دا ښځې او سړي چې ګډوډ کېږي دا د کومه ورځ خوشحالي ده او کومه خوشحالي ده دا په دې طریقه باندې خوشحالي کوئ او څومره اسراف چې کېږي څومره مالونه چې لګي دا تپوس د دغه شین پټکیز نه دی که صحیح کړی و چې له تاسو چې څومره لیټونه لګوئ په دې باندې څومره غریبانانو واده کېږي او حلوا په دې ورځ چې څومره حلوا پخېږي زموږ ملک پکې ریکارډ جوړ کړی دی څو ټنه حلوا وه 2 کاله مخکې که 3 کاله مخکې ریکارډ یې جوړ کړی و مانه یېره شو ذهن نه مې ودرې شو 4 منه نه نه مړه ته اوږدې 50 من که 50 ټن دغه 50 من یا 50 ټن حلوا په یو ورځ کې پخ شوې د پاکستان او دې ته د انګریزانو یو اداره ده ریکارډونه ورکوي دې ته ورلډ جینیس ریکارډ په ټوله دنیا کې دا ریکارډ چا نه دی مات کړی چې په یو ورځ کې دې 50 ټنه یا 50 من حلوا دې وخوري دا حلوا په هغه ورځ پخ شوې همدغه حلواګانو ته نه شي الواګانې دغه دین دی دې حلوا نه ګیر چاپېره ټول دیني دغه حلوا نه ګیر چاپېره که حلوا دې ترې وویسته نو دین څه شو ختم شو ښه بیا دې ته ګوره اوس وایي جي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله راځي دې له څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې له په خپله راځي زه دا سوال کوم چې اول خو په دې څه دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې اوس داسې دی چې هغه ځي راځي یو ځي ته او بس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حاضر ناظر وایي په دې عقیده باندې خو موږ ډېر ردونه کړي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حاضر ناظر اول خو دا عقیده ثابته کړه چې هغه حاضر ناظر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه تللی دی وفات شوی دی او دا فیصله په ټولو باندې ده ثم انکم بعد ذلک لمیتون تاسو ټول به مرئ الله وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی دنیا نه تللی دی هغه دنیوي ژوند یې ختم شوی نو په څه دلیل باندې ته دا وایي چې دلته راځي او هغه له بیا باقاعده ځای هم پرېښودی هغه له باقاعده په جومات کې او د پروګرام په دې ځای کې وله ځای پرېښودی وایي دلته جي پیغمبر راځي سوال دا دی اول خو دته ثابتولی وای نشي د عقیده د حاضر ناظر ده خو دویم سوال بیا دا دی که دې ثابت هم کړم نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کم ځي ته ځي دا اختر خو په پنجاب کې هم دی پښتونخوا کې هم دی په سند کې هم دی بلوچستان کې هم دی افغانستان کې هم دی بنګلادیش کې هم دی انډیا کې هم دی بیا په دې هر علاقه کې په جدا جدا مجلسونو کې دی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم مجلس لځي کم مجلس کې هغه حاضري ورکوي دا د دوی دغه عقیدې کمزورتیا ده او چې کله د چا سره حق نه وي که نه کله چې د چا سره حق نه وي نو دی بیا ګډې وډې وایي کله به یو غر ولي او کله به بل غر ولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي راځي دلته او بیا به منځ ته دی ور مخکې شي او پروګرام ته نو بیا خو ته ته ډېر بېادبه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي او ته د هغه نه
ته د هغه نه مخکې کېږي دا هغه عمل دی چې نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه کې چا پېژندو نه د تابعینو نه د تبع تابعینو نه د صحابه کرامو په زمانه کې چا پېژندو او نه اوس الحمدلله حق پرست علما پېژني اوس هم الحمدلله حق پرست علما او حق پرست مسلمانان هغه الله د دې بدعاتو نه ساتلي دي ګورې په دې ورځ باندې د دوی دپاره د الواګانې پخول اکثر د بوډۍ لګیایي په کور کې څوک وریجې پخوي څوک الوا پخوي څوک شربتونه وایي دا کار به نه کوئ ګورئ دا ناروا دی د دوی سره هر قسمه مرسته په دې بدعاتو کې دا ناروا ده ځکه چې بیا تاسو سره مرسته وکړه په ناروا کار کې والله څه وایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مرسته به نه کوئ د یو بل سره د ګناه په کارونو کې دا خو د ګناه کار دی داسې دین خو نه دی دا خو بدعت دی ګناه ده نو بعض پکې دا وایي قمقلان وایي دا منو چې دا بدعت دی خو دا بدعت حسنه ده کم بدعت دی ده بدعت حسنه دا جي ښه بدعت دی شيخ القرآن العلامة المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله دا غيو بيان ما يريدو وما بيو بدعت بني ردكو بيو زكي ويوم ليس برا بسراغي چه خير دي وما هو تيجي خير بكي دا كم زيده بدعت کی خير نمو دا پختنو خدا ٹکی عدد کہ خير دي وما تيوي خير دي وما خير بكي دا كم زيده خير ببدعت کی برو